رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا په دعا کې دا خبره وکړله چې کریم الله د دنیا ټول انسانان معاف کړي دا وبخي دا په دعا کې وي الله دا ټول انسانان وبخي وي د په دی ویلو به خدای دا ټول انسانان بخي یا به نه بخي خود ته به دونه فائدہ رسی چې د دې ټولو انسانانو په مقدار علی قدر الرؤوس الله تبارک وتعالى د تنه کوي ورک سونه انسانان دی په دنیا کې ستا په یو ټکی خدای ستا په عمل نامه کې دا ټول نه کوي لیکي دا غوی مغفرت کیږي او کنه کیږي دا د خدای سره معامله ده ځکه د ټولو انسانانو اعمالو کې تفاوت دی څوک بخلی دي څوک پاغه کې ډېر ګناګاران دي څوک پکې لږ ګناګار دي څوک د بخښنې دي څوک د بخښنې نه دي څوک پکې بيخي مسلمانان نه دي او د پاره د بخښنې سوال جایز نه دی خو ته چې خدای ته دا دعا وکړه خدای دا ټول وبخي یا خدای دا ټول کافرن په هدایت کې هغه ته په هدایت ملويږي او کنه ملويږي اعلی قدر رؤسهم اسلام عمل نامه کې نه کوي لیکل کی او دویم دا چې پښمنی په ټیم کې چې کله پښمنی تر پاسي تهجد اهتمام کوي پښمنی متعلق هم تاسو ویل ان من السحور لبرکه الله پیغمبر فرمایي دا برکت ده مونږ وایو وې د رمضان هر ماخام اختر ده او زری زری د پښمنی د لاسه یو دا څه دا کنه وې د رمضان هر ماخام د اختر ده او زری زری د پښمنی د لاسه یو الله پیغمبر فرمایي ان من السحور لبرکه برکت خو ال تپروت ته دا خو برا پاسي په دې روټي کې الله تعالی برکت یې خیره دې برکت نه بزان نه محرومه کې بعضی کس داسې هغه زه خوراک نه کوم بعضی مشران داسې وي زه خوراک نشم کول الکه وکوي زه نشم کول الکه یو کپ چې اوس کو خوراک نه ځان محرومه کوي ان من السحور لبرکه په دې کې برکت ده دې برکت نه ځان محرومه کوه مو په دې کې انسانانو د پاره برکت یې خودل شوی دی خو برکت به تا ته اله حاصلېږي چې خپ پاکۍ کې ورته کېنی پاوداسه کې ورته کېنی مخکې ته تا تهجد کړی خدای ته د سجده لګولې وي نو په دې وخت کې د تهجد اهتمام کوئ پر رمضان المبارک کې د یو کس د تهجد پاتې شي هغه به ځان نه څنګه توقع وکړي چې زه په غیر رمضان کې تهجد وکړم هغه ته په غیر رمضان کې بیا د فرض موقع میلاونه شي او د تهجد څونه فضیلت دی په دې میاشت کې الله تبارک وتعالى دلته په دې نفل باندې تعالی د فرض ثواب درکې نو هغه تهجد چې عام روزو کې داغه فضیلت او تب ورته شپه را پاسې دي دلته چې دا ته او کې تعالی الله تبارک وتعالى پاغه د فرض ثواب درکې اهتمام وکړي بیا لازمي نه چې خامخا 12 رکعات وکړه 10 رکعات وکړه اته وکړه شپږ وکړه سلور 2 رکعات ته وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړي دي الله پیغمبر په 2 رکعاتو می اکتفا کړی دا نو 2 رکعات وکړه خدا کوا بیخي ځان ته محرومه کوا په دې وخت کې هم خدای ته دعا کوا ځکه په دې وخت کې ته د روزي اراده کوي نو خدای ته دعا کوا په دې وخت کې هم روزه نیسه بیا د فرض منظور اهتمام وکړي په دې میاشت کې خصوصا با جماعت سړی دونه خپش خدای شته چې په دې ورځو کې رمضان المبارک په دې میاشت کې چې امام سلام وګرځي او هغه د سی وګوري په سب کې خلک ولاړ چا نه یو رکعت چله چا نه 2 رکعات او چې د سلام وګرځي دې طرف ته هم خلک ولاړ دي نو تاسو په غیر رمضان کې څنګه جمع لزان را ورسوي چې په رمضان کې درنه جمع شي تا جوړ خدای سره بد ورځ معاهده نه د کړی چې الله دا رمضان المبارک د میاشت رااله او زه په دې کې با جماعت مسکوم په دې کې به زه تراویح کوم روزي بني سما د قران تلاوت وکوم ذکر او اذکار وکوم دا ټول معمولات ځان سره په زړه کې دا د معاهده د لاندې راول چې زه به د عمل په دې انداز کوم چې مانه یو د جمع موز پاتې نشي رکعت رانه لاړ نشي تکبیر ولا رانه فوت نشي چې په دې میاشت کې مانه تکبیر ولا فوت کېږي نو بس غیر رمضان کې بیا ځان ست توقع کوي چې د خلک به جمعه تراشي او دا به جمع منځو کې نو دا ډېر د خفقان خبره ده دا مې ته د خفقان اظهار وکړو خدای څخه خبر شوم زما خدا خیال مې اوس به ان شاء الله روزه را لچانه برکات لاړ نشي چې سلام وکړم بیا ته رکعت تله د سلام وکړو بیا بعضی وخت سړی خپه شي چې کله د فرض مز قضا شي بیا به جمعه ته نه ځي جمع در نه لاړ شي جمعه ته بنځي یو خو دې ګناه وکړه جمع در نه لاړه او دویم جمعه ته عمر رواني خلکو ته ظاهري چې مان جمع تلې ده نو دا چې کوم د دې ته ویل کېږي جرأت علی المعصیه دا په ګناه باندې ته جرأت کوي ښه ته نور خلکو له چې کوم د پدې زړه ورتیا ورکې ډاډ ورکې خلکو له چې ګوره جمع د جمعه ته بار دي نه جمعه ثواب په جمع کېو جمع در نه لاړ او جمعه ته مراد ځان پټ کا ستا په دې راتلو سره خیر نه خوريږي شر خوريږي دا چې واته کسان جمعه ته را رواني د ماشومان بګوري لکه دا هم پکې شته چې جمع نه لاړ نشي جمع نه پس به جمعه ته ځي نو دا ماشومان چې سبا لا غټ شي د دوی د ذهن جوړ شوی دا خو چې په دې سب کې موږ سره کینې خدا دې وجه نه کینې موږ راغلیو کین تاسو لاړ شي خدای شته کړل ته ماشوم دې په سب کې کینی
دا خو زمونږ د وجې نه راځي. دا خو مونږ ته ګوري چې یو ماحول جوړ دی نو د ماحول اثر وي. مونږ چې دا ماحول څنګه چلو اقا ماحول نسل در نسل دوی ته منتقل کیږي. دا دوی ته منتقل کیږي. نو دې وجې نه د دې ډېر زیات اهتمام وکړئ. با جماعت موز په دې روژه کې دا مه قضا کوئ. تراویح کې شرکت کوئ. قرآن مجید تلاوت کوئ. د افطارۍ په وخت کې خدای ته دعاګانې کوئ. سهار د پښمنۍ په وخت کې پښمنۍ خوراک هم کوئ خو تهجد هم کوئ. تهجد په دې وخت کې مه قضا کوئ. خامخا تهجد کوئ. وختي راپاسئ. خامخا راپاسئ خوراک ته. او خدای ډېر خفه کېږي چې ته خوراک ته راپاسېدی شي او ته مونځ ته نشې راپاسې. ګیله پیدا کېږي که نه. اسی الله تبارک و تعالی به د خپل بنده نه ګیله نه پیدا کېږي چې دی راپاسې د خوراک یې وکړو. خوراک هم هغه درکړو. دا رزق هم هغه درکوي او ښه بهترین یې درکوي. او دا یې در سره واده کړې ده چې ستا د رمضان رزق دا به د غیر رمضان نه سوای. ستا د رمضان رزق دا د بغیر رمضان نه به بهتر وي. او ستا د رمضان په رزق کې به د غیر رمضان د رزق نه برکت سوا وي. دا الله تبارک و تعالی درکوي. او ته راپاس یو ښه خوراک وکړي او تهجد دی پریخي وي. دا د ګیلې او چې بیا فرض مونځ پرېږدي نو دا خو بیخي زم چې کوپر کوي نو چې پښمنۍ وکړي او فرض مونځ نه کوي. بیا په دې روژه کې مسله پیښیږي. بعضې کسان هغوی داسې وي په هغوی باندې چې کوم دی روژې نه وي. مثلا هغوی روژې نه نیسي. نو دا ډېر اهمه مسله ده. د ټولو نه ډومبۍ خبره خو دا ده چې د روژې د فدیه او دا روژه نه نیول دا د چا دپاره دي؟ مونږ وایو دا د دوو کسانو دپاره دي. یو ته مونږ شیخ فانی وایو. شیخ فانی هغه کس ته ویلی کېږي چې دی د بوډاوالي د وجې نه روژې نه نیسي. کمزوری شوی دی دا شیخ فانی دی. او یو ته مونږ وایو مریض ابدي. مریض ابدي هغه ته ویلی کېږي چې هغه دا مرض دا ابدي مرض وي. دوباره د دې مرض د ښه کېدلو چانس نه وي. یا ډاکټر ورته ویلی وي د خپل تجربې په بنیاد چې دې مرض نه به ته ښه نشي او په هغه مرض کې دی روژه نشي نیولی. نو دا دوه کسان فدیه ورکولی شي. دین اخوا که یو مریض د سکال مریض د کال له بخشي یا یو کس د عذر دی ورته سکال آینده کال به دا عذر نه وي هغه کس دپاره فدیه نشته. سکال روژې دي دا وخوره مه نیسه. خو چې کله بیا طاقت استطاعت پرې راغلی بیا به د هغې قضا راګرځئ. چې ژوند کې یو ځل ته قضا راګرځولی شي فدیه بدیه نشته. ښه فدیه د هغه چا دپاره دي چې تر مرګه پورې دی بیا د هغې قضا نشي راګرځولی. هکه یو ځوان داسې و چې هغه وختي بیماري وه او رمضان المبارک کې ورته علماء وی چې ته روژې وخوره فدیه مو ورکوه. او بیا غیر رمضان کې هغه ته موقع میلاوه نه شو وفات شو. نو وفات شو دا روژې ورته معاف دي. فدیه مې دی په هغه باندې نشته دی. او که چا فدیه ورکړې وه او بیا ورته ژوند کې طاقت میلاو شو د روژې د نیولو نو دا فدیه به یې نفلي وګرځي. ښه دا به ختم شي. دوباره به بیا څه کوي د دې روژو قضا به راګرځي. نو شیخ فانی ورکولی شي او هغه کس چې په ابدي مرض باندې مریض. دویمه اهمه مسله دا ده چې آیا په دې میاشته کې دا فدیه چې څوک ورکوي نو د دې فدیې د روژې نه مخکې ورکول دا جایز دي او که نه دي؟ نو د روژې نه مخکې هم ورکولی شي. د هره ورځې په اعتبار سره هم ورکولی شي او د روژې په آخره کې هم ورکولی شي. بحر الرایق، نهر الفایق، عالمګیریه، در مختار چې څونه فقها دي د مبسوط سرخسی والا د دې ټولو فقهاو دا مسله ذکر کړې ده. ما وکتل الفاظ د ټولو مختلف دي. وله ان يعمل الاطعام ويجوز ان يدفع الفديه مقدما وله تعجيل الفديه. دا درې قسم او دینه ما ورا نور الفاظو مشته دي. الفاظ جدا جدا دي خو معنا د ټولو یو ده چې د مخکې فدیه ورکول شي د هر ورځې په اعتبار هم ورکولی شي په آخره کې هم فدیه ورکولی شي. دا دوه مسلې شو. درېیمه مسله دا ده چې دا فدیه د شیشې نه. نو فدیه دا د څلورو شیزونو نه ده. څنګه چې صدقۃ الفطر د غنم دي، وربشې دي، کجوري دي او کشمش دي. دا څلور شیزونه په فدیه کې ورکولی شي. د دې مقدار سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غنمو مقدار نیم سا ښودلی او د دې نورو درو شیزونو مقدار یو سا ښودلی دی. د یو سا څونه مقدار دی؟ 1750 ګرام دا نیم سا ده او 3500 ګرام دا یو سا جوړیږي. اوس کلیم نه تپوس وکړئ چې د 1750 ګرامو غنمو څونه قیمت دی؟ اسانه خبره ده. یا مثلا د 35 ګرامو د کجورو یا د وربشو او یا د کشمش څونه قیمت دی؟ نو چې هغه درته کوم قیمت وي دا قیمت په اعتبار سره پتا ملي سرسایه او صدقه ده. که چا روژه وخوړله ماته یې کړه روژه نو په هغه کس باندې ګوره فدیه نشته. ښه په هغه باندې کفاره ده. فدیه ځان له شی دی او کفاره ځان له شی دی. بعضې خلک بیا دا کفاره کې واچي. کفاره کې 2 میاشتې روژې دي دا به نیسي او که دا نشو نیولی نو بیا به 60 مسکینانو ته خوراک ورکړي. د هغې بیا ځان له مقدار دی دا نه دی.
60 مسکینانو ته به خوراک ورکوي او یا به 2 میاشتې روجې نیسي او 2 میاشتې روجې چې دې نیولې دا یوه روجه چې دا کومه دلته تا نه ده نیولې دا قضا دا به پې اضافي وي نو 61 ورځې دا روجې دي څلورې مسلې دي انشاءالله دا به زه تاسو ته بیا په درس کې ویم الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي ګناهونه راته معاف کړي ناسته مو قبوله کړي د ټولو ملګرو کریم الله دا حاضري قبوله کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین